وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. دا سورہ انفطار شروع کو یا سورتون کې جړه په نرمیږي او مکی دې د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مخکې نازل شوی دی او اهداف او موضوعات هم د اک سورتون د مکی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی. اذا السماء انفطرت او هغه وخت چې اسمان هغه وخت چې اسمان راوښليږي. وإذا الكواكب انتصرت هغه وخت چې ستوري انتصرت معنا راولويږي او بینور شي. وإذا البحار فجرت وخت چې سمندر فجرت ډکړې شي. وإذا القبور بعثرت وخت قبرونه راوس پړدې شي. علمت نفس ما قدمت واخرت نو پوه بشي هر یو نس پاږي چې د وړاندې کړي دي د نیکونه او هغه چې د رستو شوی د نیکونه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان څه شي تو کړه تعالی په رب ستا عزتمن باندې. الذي خلقك غزات چې پیدا کړي تعالی را په سوا کا برابر کړي دي فعدل کانو بانو برابر کړي دي توازن د اجزاء استا. فی ای صورت ما شاء رکبک پکم یو شکل کې چې الله خو خشوا استا ترکیب یو کو. کلا د سنو پکار بل تکذبون بالدین بلکې دوی نسبت درو کوي قیامت ته. وان علیکم لحافظین یقین پتا اسبان مقرر شوی دی حفاظت کوونکي فرشتي کرامن کاتبین چې عزتمند دي او لیکون کې دي. یعلمون ما تفعلون پوهیږي پاغي باندې چې الله وایي. ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان به په نعمتونو کې. وان الفجار لفی جحیم او یقینا با فاجران فاسقان په جهنم کې. یصلونها دنکیږي بدیتا یوم الدین په ورځ د قیامت او ما هم عنها بغایبین نبی د دې نه پناه کېدونکي. وما ادراک ما یوم الدین څه شي پوه کړی تعالی چې ورځ د قیامت سره. ثم ما ادراک ما یوم الدین تا بیا تا ته وایم څه شی دی چې دې پوه کړی چې ورځ د قیامت سره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یوم اذن پدک ورځ باندې مالک بني یو نفس خپل لپاره د هیڅ پیدي. والامر یومئذ لله اختیارات په دې ورځ باندې ټول سپارل شوي الله ته. بسم الله الرحمن الرحیم.